راځه امیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته زړه د کومې سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، لکه د هر سړي دا خواهش وي، بلکې د هر یو پلار دا خواهش وي چې زموږ بچی ښه سبق ولري او ښه مستقبل ولري او ښه تربیات ولري. اکثر دغه شي نه هغه ماشومان بیزاره پاتې کېږي چې اکثر هغه ماشومان چې هغه خپل سر باندې د پلار سوری نه لري، یا هغه ماشومان چې هغه د پوښتنې دپاره د هغه د والدین دغه سوری په نه وي، داسې ماشومان اکثر د تعلیم سره بیا د تربیت نه هم پاتې کېږي. مو دا نن وزټ کړی د عمران دیوانه بچي دي چې دا ټول ملګري پېژني، بلکې څومره هم خلک دي چې څومره هم شاعران وروڼه دي ټول پېژني. او دوست هغه پاتې چې هغه ډرګس کوي، مطلب د مختلف نشې کوي، چارس دي، که پوډر دي، که آیس دي. نو د هغه وجې نه هغه کوم بچي دي هغه یو قسم ته یتیمان هغه دي. له دې حوالې سره چې موږ همیشه دپاره کوشش کړی چې هغه ماشومان چې هغه تعلیم کول غواړي هغه یتیمان وي، هغو دپاره موږ لیګل ډاکومنټ د عمران حوالې سره سپیشلي موږ د زمون کور په نوم یوه حکومتي یا سرکاري اداره دی چې یو ډېر سټینډرډ، ډېر های لیول او ډېر مطلب د ښه طریقې سره ماشومانو ته تربیت سره تعلیم هم ورکوي. او زموږ کور یوه داسې اداره دی په پېښور کې چې ما دا ډېرې ادارې ولیدلې چې دې کې د بچي د مستقبل روښانه جوړونې دپاره دوسره ډېر زیاتې اپارچونیټي دي. موږ چونکې د زموږ کور والا سره دې حوالې سره موږ کنټیکټ وکړو چې زموږ په علاقې کې د یتیمانو او سره دا رقم بچي چې د هغه والدین ډرګس کوي یا د هغه والدین مطلب ډیسیبل دي، معذوري دي، نن موږ سره د هغه زموږ کور کوم اسسټنټ ډایرکټر صاحب دی هغه هم راغلی دی. خدای دې وکړي هغه هم تاسو سره نو انشاءالله دا بچي چې کوم د عمران دیوانه دی ډېر زر به انشاءالله دا په ښه کپړو کې په ښه یونیفارم کې به په ښه ادارې کې به زموږ کور دی هغه کې به انشاءالله دا سبق دی. ډېره مننه. برابر نه دی ډرګ سره مخکې دې دیاړي نه یې کوله، دیاړي نه بیا لوړ پرتې ده، بیا هغه انټرس ولګېدل.